اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت. رواه البيهقي في شعب الإيمان. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھے، فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے: تحفۃ المؤمن الموت. تحفہ و ہدیہ د مومن د پاره مرګ دی. مرګ راتلونکی شی دی، خو د مومن د پاره دا لویه تحفه ده. خو تحفه چې وي عام طور سره تحفه د خوشحالۍ په وخت کې وي او سبب د خوشحالۍ ګرځي، او حال دا دی مرګ خو بنده د خوشحالۍ شی نه ګڼي. نو دلته به د تحفې مراد دا وي چې په حقیقت کې دا تحفه ده د مؤمن لپاره، او دویمه معنا به دا شي تحفة المؤمن الموت. دا مرګ چې دی نو دا به د مؤمن لپاره تحفه وګرځي چې کله دی مړ شي. دا به دی وایي چې ښه شوه چې دا تحفه راله او زه مرګ راغلو. مخکې تیر شو مرګ چې دی نو دا د چا دپاره هم د خوشحالۍ اواز نه وي، خو چې کله انسان ته مومن ته د الله رب العزت په ذات باندې د ایمان او د یقین هغه فضیلت او دولت نصیب شي، نو دی بیا د مرګ نه وروسته د الله تعالی په انعاماتو باندې، د الله په قرب باندې خصوصي قربت چې راځي، او په دیدار باندې د نظر وی چې الله براته انعامات د جنت را کوي، خپل قرب را کوي، نزدېکت را کوي، خپل رضا را کوي، خپل دیدار را کوي. د چې هغې ته نظر وکړي نو دی بیا غواړي دا چې دا مرګ زر راشي نو ښه به خو مرګ غوښتی ځکه نه شي. رستو حدیث راځي چې د مرګ تمنا نه دي کول پکار، ځکه دا د الله په فیصله باندې مخکې کېدلی چې الله فیصله نه کوي خو زما مرګ دی راولي، یا د ما له مرګ راشي که زما فیصله نه وي شوي هم. نو دی خو هغه ښه نه ګڼي مرګ، خو چې رستو وګوري نو دی وایي یاره پکار دی مرګ ښه دی. لکه اپریشن تیار وي د چا د سترګې اپریشن شو، د بل څه اپریشن شو، نو اپریشن ته غاړه څوک نه ږدي چې اپریشن یې خوښي، خو یاره اپریشن سره به مې دا کم وجود کې کم ناکاره شی دی هغه به ترې لټ شي، یا د سترګو نظر مې نشته نو غمې به راله کېږدي، نو هغه غمې چې زما سترګه کې راځي نو بیا به ما ته څه ښکاري رڼا به وي، نو دی اپریشن ته غاړه کېږدي. هسې چې څوک چاله په سترګه کې تیلی وموهه داسې مخامخ کوي وایي مه کوه، او بیا ورله په خپله خوښه باندې اپریشن پیسې ډاکټر له مخکې ورکړي او ورسره خبره وکړي، او اگر چې ته دا یقین نه وي چې نظر به راشي او که نه، ډاکټر ورته هم وایي الله دې خیر کړي انشاءالله نظر به راشي، نو وایي ښه کوي خبره ده، ورته وایي نور کارونه د الله دي یقیني نه ده. دی ګوره یقیني نشته لا پوره چې یي به نظر او که نه به د سره غم وي، خو بیا هم د اپریشن ته غاړه ږدي، وایي کېدی شي چې یاره نظر مې راشي.
نو چې هغه سیس کې یقین نشته نو هغې کې دی یو سخت تغاړک دی او چې د الله انعاماتو باندې زمونږ داسې یقین دی څنګه چې زمونږ په دې وخت یقین دی چې دا اوس د ماسخوتن وخت دی دغه شان زمونږ د الله رب العزت په نعمتونو باندې یقین دی چې مونږ له به راکوي چې زمونږ الله رب العزت چې زمونږ ایمان نصیب کړي بیا به مونږ له الله دا نعمت راکوي نو ښه یقیني خبره ده نو څنګه به بیا مونږ مرګ ته نو مرګ نه یېرېږو او مرګ ته به نو خوشحالېږو مرګ ته خوشحالېدل دا دی چې په صحت کې بنده نه غواړي چې ځنې مړ شي لکه څنګه چې په صحت کې بنده اپریشن نه غواړي چې څوک روغ رمټي ته ورته اپریشن در کوم هغه ولې چې بیا ورته وایي تا کې څه بیماري ده نو وایي مجبوري ده بس نو چې روغ جوړ یې در لپاره د دنیا دله ښه ده دی وایي د دنیا ښه د عمل ځای خو دی که نه عمل خو دلته کېږي هلته نه کېږي خو چې کله دی بیا مرګ ته جوړېږي نو دی بیا دې ته غاړه کېږدي وایي مرګ به ځکه ښي چې هغه دی خو زما به ښه شي که نه نو تحفه د مؤمن دپاره ده ځکه الطافات دي عنایات دي انعامات دي دیدار دی قرب الهي دی نو بیا اشتیاق پیدا شي بلکې بیا ډیره تمنا دا وي چې یاره چې الله ته به کله منظوروي زما مرګ خو غوښتلی نه دي پکار ناجایز دي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا فلعله ان يستعتبه رواه البخاري حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے هغه فرمای نبی علیہ السلام فرمایل لا يتمنى احدكم الموت تمنا دې پتا سو کې څوک نه کوي د مرګ ارمان دې د مرګ نه کوي چې کاش مړ شو نه خبي او خدای دې ما مړ کی دا بعد خلک وای یا وای مرګ په کار دی او مرګ غواړم چې مرګ راشي خبره به ختم شي غنی دا چې کوم باندې داسې وای نو هغه د خپل عمل نه مطمئن نه وي داسې وای کوئی خلاص بشم شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی اکثر خلک وای چې مرګ راشي نو خلاص بشم د څه نه بخلاصي د دنیا د مصیبت نه بخلاصي دا څه دوره خبره نه ده دا هغه د غم په کار د کړه هغه د مصیبت در باندې وي نو ګورئ تاسو چې څوک داسې خبره کوي چې مرګ په کار دی مرګ به مې ښه وي او مرګ به پړده وي نو دغه بندر خپل عمل باندې نظر واچي دا هغه طرف نه دی مطمئن نه دی چې هلته به مې خیر وي که نه نو په کار دا نه دغه بنده له ژوند په کار دی چې ژوند وغواړي د الله نه چې ژوند کې دی عمل صالح وکړي نبی علیه السلام فرمایي لا یتمنى احدکم الموت تمنا دې نه کوي په تاسو کې یو بنده د مرګ اما محسنا فلعله یزداد خیرا که چېرې دا نیک بنده وي او ښه سړی وي او مزګزاره وي او نیکوکار وي فلعله ان یزداد خیرا نو د دې خبرې امید شته چې دی ژوندی وي نو نورې نیکۍ به وموکي ګوره چې دی ژوندی وي نو نورې نیکۍ به وموکي ښه کارونه به وکړي اوس دا چې څوک ښه بنده وي او هغه وفات شوی وي نو د هغه عمل هم ختم شو که نه منقطع شو بس بیا خو نور څه نه شي کولی د ژوندو بنیانو دپاره د نن ورځې دا منځونه څومره لوی نعمت دی څومره غنیمت دی چې صحت هم وي او روغ هم وي ژوندی وي چې ژوندی وي روغ وي صحتمند وي نن دا منځونه یې وکړل دا لوی غنیمت دی او که نه یعنی هغه بنده چې هغه د ده نه کم عمر دی نو عملی کم شو او چې عمر یې سیوا کېږي د نیک بنده نو دی به نیکۍ کوي پکې نبی علیہ السلام فرمایل خیر به سیوا وکړي نیکۍ به سیوا وکړي و اما مسیئا او که چېرې دی بد کرداره وي بدکاره وي بېلمازه وي او ګناهګار وي داسې چې دی هم وایي خلک هم وایي دی وایي چې یاره ما به سم کار چارې نه دی کړی
نو نبی علیہ السلام فرمایي فلعله ان یستعتب دلم ژوند خده دلم ژوند خده کېدای شي چې دی پکې توبه وباسي نو که بدکاره په مخکې مړ شي یعنی د مرګ غواړي مخکې مړ شي نو توبې نه محرومه شه که نه نو چې نیکوکار د نیکو نه منې بندېږي محرومه کېږي بدکاره چې دی د توبې نه محرومه کېږي نو ولې د خدای نه مرګ غواړي ژوند دې د الله نه وغواړي د الله نه ژوند غوښتل پکار دي د نیک عمل سره ژوند غوښتل پکار دي صحت عافیت فراغت غوښتل پکار دي چې رحمت الله علیه فرمایل چې درې څیزونه ډېر غواړئ صحت غواړئ عافیت غواړئ فراغت غواړئ صحت غواړئ چې بیمار نه وي ځکه بیماری کې هېڅ شی نه کېږي عافیت غواړئ چې شر نه وي چېرته په شر کې نه یې اخته تاڼه شوه تحصیل شو دشمن شو او دا قسمه بیماری شوې یا نورې لانجې شوې چې هغه تا بیا نیک کارو ته نه پرېږدي نو عافیت غواړه چې الله دې په امن ساتي او فراغت دې غواړه چې مشغوله نه مصروفه نه د دنیا په کارونو کې چې مزد در نه پاتې نه شي عبادت در نه پاتې نه شي لکه چې سهار شي او د چا بل کارونه وي هغه کارونه ټول د دنیا وي او تر ماسخوتنه پورې هغه لانجې سر ته ونه رسي نو فراغت ورته نشته که نه مشغول دی د سبق نه مشغول دی د دین نه مشغول دی د مونځ او دس نه مشغول دی د هغې نه منع دی که دی اوزګارو نو ښه به نو کار به هم کوو الله دې مونږ د دین او د عبادت ته فارغ پکې لري ګوره یو بنده دی هغه هم د دنیا کار کوي بل بنده هم د دنیا کار کوي یو د سهار نه تر ماسخوتنه پورې ایس ته اوزګار نه شي نه مونځ ته نه اودس ته ولې نه اوزګارېږي خو ځان نه اوزګارئ بل بنده د خپلې خوښې کار دی کارونه شته دنیا د کار ځای دی خو چې د مونځ وخت راځي مونځ کوي ځان پکې راورسوي د بچو حقوق ادا کړي یار دوست سره ورشي غم خادي پکې وکړي نو ګوره دی څومره ښه دله الله په وخت کې برکت هم واچو او فراغت یې ولې هم ورکړو فارغه یې ولرو بیا ډېر فارغه څنګه دي لکه طالبان الله د دنیا د کار نه فارغه کړي دي دین کار ته فارغه دي نو خلک ټول نشي کېدی طالبان ټول نشي کېدی چې ټول خلک وایي چې مونږ هم بس کار بس کوو طالبان کېږو د هغې دپاره زمونږ علما بزرګان فرمایي چې ټول خلک خو طالبان نشي کېدی طالبان دي بس دکه طالبان دي لکه وخت یې ورکړی دی ژوند یې ورکړی دی نو چې څوک نه اوزګارېږي هغې دپاره د هغې دپاره ګوره د تبلیغ لار چې دا اوس نو بنده پکې خپل کار هم کولی شي او هغې سره هم تلی شي پکې لږ وخت ورکړي دا تصوف شو خانقاه ته مریدان راځي ټول هفته خلک کارونه وکړي د جمعې شپې له جمعې ورځې له ذکر نه راشي جمعې شپې او جمعې ورځې هغه ذکر وکړي بیا خپلو کارونو له ورشي هغې طالبان پکې هم وي خو غیر طالبان پکې هم وي عوام څومره راځي او چې څوک یې نه کوي خوا کې محرومه وي چې څوک کوي دومره لرې نه راشي باندې ورته اریان پاتې شي یعنې داسې بعضې پکې راشي چې واپسي تپوس دې زه کوم څومره وخت کې به ورسئ 3 ګنټې نظامپور پېښور باړه بره د چملې نه بره علاقې دي ناوګی پیر بابا دلته نه ذکر له راشي دلته یو بنده ته الله وخت ورکړی خو هغه وایي وخت نشته بس فارغ نشي فراغت لوی شه دی الله دې مونږ دین تک او ذکر ته فارغ کړي دې ته وخت ورکوئ وخت بغیر د وخت ورکولو نه کېږي دا ګورئ موږ خو ډېرو خلکو کېدای شي چا پکې کارونه چا دور نه خو دا چې کم پاتې شو که نه اوس مونږ دلته کې نو الله راله وخت برکتي که کنه جومات کې ناسته ده څه مو واورېدل د حدیثو برکات مو واغستل د ذکر ماحول کې کېناستو د فتنو نه بچو د پریشانو نه بچو دغه وخت کې د شر نه بچو د دې په برکت به مو الله وروستو ژوند کې د شر نه بچ کوي دا ګوره یوازې دا نه ده اوس یو بنده ورشي کور ته او جنګ شي نو دا خو مقرره وي خو کېدای شي د دې د برکت نه الله بنده د هغې شر نه بچ کوي ډېر ځله داسې شوي دي موږ ته بعضې صاحبان ووایي وایي یو څه دغه ووایي کور کې جګړه وه دغه دا هر وایي زه دلته وم نو یو خو هغه جنګ کې شامل نه شوم بل وایي د پولیس د غم نه هم خلاص شوم وی هغه وی چې هغه وي ټول وی چې هغه خو هلته د قتل کیسونه پکې داسې راغلي دي چې دلته وي کس نو هغه بیا ورته ګواهان پې پیش شي چې هغه ځای و زګرې کولو
الله د شر نه بچ کړي. نو ذکر برکت ډیر دی، د درس برکت ډیر دی، خو فراغت پکار دی. الله دې موږ له اوقاتو کې فراغت راکړي. ټول علما لا تاسو له دا چې سبق لرانه شمنو دغه مو په بل څه باندې هغه مو یا ملمانه شي یا کتاب شي یا چرته تلل شي. ګنې زه خپل کوشش کوم هم دې کې داسې ملګري وي هغه په انتظار وي څوک به کې د بل محلې نه راشي یا دغه شان محلې ملګري انتظار کوي. نو دعا ماته کوي زه به تاسو ته کوم چې الله مونږ د درس لپاره او د کار ته او د خپل د دین شغل ته دې ته الله مونږ د نورو کارونو نه فارغ ولري. اوس دا وخت د فراغت دی خو ډېر په دې وخت کې مصروف وي، ډېره ګرانه د موبایل مصروفیات ډېر دي، دغه شان مصروفیات ډېر شو. د دین کار ته مصروفیات دی الله نه راولي چې مونږ په بل کار باندې نه مشغوله کېږو چې د دین کار رانه پاتې شي. الله دې د دین کار زموږ نصیب کړي. دعا وکړو. والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم.